آمنوا وعملوا الصالحات بشک هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی بشک هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک اعمال هم کوي احبطوا الى ربهم او خپل رب ته عاجزي کوي اولئک اصحاب الجنه دغه جنتیان دي هم فيها خالدون جنت کې به همیشه مثل الفريقين كالأعمى والأسم والبصير والسميع مثال د دې دواړو ډلو یعنی د مسلمان او د کافر پشان د ړوند د کون د لیدونکي او د اوریدونکي دی هل یستویانی مثلا دا مثال برابری دی شي افلا تذکرون لږ غونته خو نصیحت واخلئ ولقد ارسلنا نوحا الى قومه من نوح علیہ السلام لګلو خپل قوم ته انی لکم نذیر مبین نوح علیہ السلام متوز اخکار يرون کیم الله تعبدوا الا الله عبادت بنکوي ما سوا د الله نه انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم زیریګم پتا سبحانه د عذاب درزلوی نه چې قیامت ته فقال الملأ الذين كفروا من قومه فسئوا الأغمشران كافران د قوم داغنا ما نراك إلا بشر مثلنا من خن مخصوصه زمن پشان انساني وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا او منګ نه محسوسو پتابعان استا کې مگر هغه کسان أرازلنا چې په مونږ کې کمزوري دي بادي الرأي سرسری رای والدي وما نرى لكم علينا من فضل او ته په مونږ کې پس کې سیوا هم نه بل نظنكم كاذبين بلکې زمونږ ګمان دي چې ته دروغ وې الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لکه څنګه چې مونږ د غسوار لس قسم خلق مخ کې ذکر کړو چې الله پاک وی دا مستحق دی موعده النار دا د اور مستحق کسان دي او داسې مستحق دي چې دا د دې صفات دي هغه صفات رزیله دي سوار لس قسمه بیان شو اوس الله پاک هغه کسان بیانې چې هغه د جنت قابلان دي او چې هغه کې د جنتیانو صفات دي الله پاک وی د جنتیانو د صفات لپاره څه پکار دي لومبني ایمان ان الذين امنوا دویم وعملوا الصالحات دریم واحبطوا الى ربهم عاجزی نو الله پاک وی دا درې صفات چې چا کې راشي اولئک اصحاب الجنه دغه جنتیان دي هم فيها خالدون او په دې جنت کې به د همیشه د پاره یعنی د دې چې کوم بزنس وکړو دا دې چې کوم سوداګری وکړه تجارت وکړو دا کامیاب شو ځکه چې دا د لایف ټایم د پاره دی دا د نه ختمېدو دی او د هغه نه ختمېدو دپاره الله پاک لومړنی ایمان شرط کړو چې څوک غواړي چې دغه انعام دې نه ختمېږي د هغه دپاره دا شرط دی چې الله وپېژني لومړنی هغه د الله پېژنګلو ده د نظام الدین اولیاء رحمه الله چې محبوب سلطانی باندې زیات مشهور دی د دې یو مریدو او دته انتهایی نږدې و دی مریدانو کې ځنې نازولي لکه څنګه چې شاګردانو کې مې بچو کې مې نو هغه به د هغه سپیشل او خصوصي و هغه سره به ناست پاسو یو ورځ نظام الدین اولیاء رحمه الله ولا خپله پیزار ورکو یو چپلی ولا ورکو ورته وی دا چمیار کاکا له اوسه وی ګنډه دا له غونډه ډېر شلېدلی دی بس هغه لړو نو هغه ورته وی ته کښېنه چې نمبر دې راشي نو بیا به رله زه اواز درکړم په دیلي کې چې کله د هغه نمبر راغی نو هغه ته یې وی راوړه وی که دره وی که وی دا خو ډېره مزېداره ده ډېره ښکلې ده او ډېر معمولي ځای پکې خطرې دی دا راته وایي دا چا ده هغه ورته وی دا د الله هغه ورته وی نه وی ټیک ده خو وی د دې مالک څوک دی وی الله هغه ورته وی زه درته وایم چې دا دې وخت کې څوک پخپو کوي وی الله هغه ورته وی ته روکې که لیونې الله په چپړو څه کوي هغه ورته وی خو تا تپوس وکړو چې د چا ده زه درته وایم د الله ده هغه ورته ستا دماغ خراب دی هغه ورته چې هر څه دي
خو د الله ده. بس په دې باندې د هغې دواړو ریزنینګ شروع شو، خلک ورته راغونډ شو. خلکو ورته وی دا ولې دې څه وي؟ هغه ورته وي زه راته هم چې د دې مالک څوک دی؟ دې وي چې مالک یې الله دی. زه ورته هم د چا ده؟ دې وي د الله ده. زه ورته وایم دا چپله د چا ده؟ خو دې وي د الله ده. هغه ورته وي ریشه، خلکو ورته وي یاو پولیس والا چې کوم دی نو د خلافت او د بادشاهت دا طریقې چې د هغې د روغې هر وخت ګرځي، چېرې خلک څه خلاف خبرې ونه کړي، خلک څه خلاف منصوبه جوړه نه کړي، انقلاب را نه شي. پولیس چکر وخو وي هغې راغله چې دا ګڼه ده څه ده؟ نو هغې ورته وي چې دا دغه شانتې چل دی، دا ملنګ خو هم نه دی او لیونی خو هم نه دی، سم سړی دی او دی چې کوم دی نو څه عجیبه غونته خبرې کوي. مونږ ورته وایو چې چپل د چا ده؟ دې وایي د الله ده. مونږ وایي مالک یې څوک دی؟ دې وایي الله. مونږ ورته وایي ټیک ده چې هر څه د الله دي، خدا راته وایي د چا نه دی راوړی؟ دې وایي چې الله. بس دغه یو الله وایي. هغه ورته وایي چې خیر دی، صحیح ده، دماغو کې لږ فرق راغلی دی، بس بادشاه له بوځم دې به ټیک شي. نو وایي بادشاه له یې بوتو. د هغه وخت بادشاهان چې کوم هغه هم پیرانو، لکه د نظام الدین اولیا په وخت کې چې کوم بادشاه و نو هغه شمس الدین التمش و، او د هغه په باره کې مونږ څو خبرې کړي دي، بار بار یې مونږ کوو. او هغه د نظام الدین اولیا رحمه الله مرید و، دا هغه له بوته. هغه ورته ویل ولې څه مسله ده؟ ورته ویل دقه شانتې وي. زه ورته وایم چې دا د چا ده؟ زما د ګنډلو نه راوړی دی. وایي دا د الله ده. په هر څه باندې الله وایي. هغه ورته وایي وایي دا د چا ده؟ هغه ورته وایي دا د الله. هغه ورته داسې سره خپو ته وکتل، یاره وایي دې د لرې نه راغلی دی او ستړی ستومانه دی، غالبا د ده چې کوم دی نو دی نار دی، په دې وخت کې د ده دماغ کار نه کوي. د باندې ښه شاهي خوراک وکړي او سار لکه اخري قاضي صاحب له بوځه به ترې تپوس وکړي. بس هغه شپه هلته کې وکړه، سارې مالې قاضي له بوته. قاضي ورته وی څه مسله ده؟ نه وي ورته وي دغه شانتې وي دا ده سره چپل ده. وي مونږ ورته وي د چا ده؟ وي دې وي چې د الله ده. مونږ وایو مالک یې څوک دی؟ دې وایي الله. هغه دې نه تپوس وکړو، هغه ورته وي الله. ورته وی د ګړۍ کې ټیم څه دی؟ ټیم یې ورته صحیح وښو. ورته وی دا زما په لاس چې کومه ګړۍ ده د دې په باره کې دې څه خیال دی؟ په دې کې ټیم څه دی؟ او ورته تر عادي هغې کې چې کوم ټیم یو منټ به پرې تېر شي هغه ټیم صحیح کړو. ورته وی دماغ دې روغ دي، روغ یې لیونی هم نه. او دا خبره داسې کوي چې دا خو د سزا قابله ده. ته خو الله له جسم ثابت دی، ته خو د الله په صفاتو کې فرق راولي. هغه ورته وی تاسو چې هر څه وایې بس د الله ده. بس هغه چې کوم دی هغه ورته وی یاره بس د ده په باره کې خو زما نوره فیصله نه کېږي، خو ده له سزا ورکول غواړي. دې یو څو چیترې لګو کې نو د دماغ به ځای له راشي. دې کې نظام الدین اولیا دربار ته راننوتو، په خپل مرید پسې ګرځي. خو چې څنګه دربار ته راورسېدو نو هغه ټول ودرېد. ورته وی څه مسله ده؟ بادشاه هم ناست و، قاضي صاحب هم ناست و. هغې ورته وی مسله وی دقه شانتې روي دا سړی دی او ده ته مونږ وایو چې دا چپله د چا ده؟ د دې مالک څوک دی؟ وی دې وي چې الله. نه هغه ورته وی ریشه وایي که نه. دربار اریان شو چې پیر صاحب هم وایي چې ریشه وایي. هغه ورته وی دا دې چې څه وایي دې ریشه وایي، ځکه چې په قرآن مجید کې مونږ بار بار ویلي دي چې له ما فی السماوات والارض وما بینهما، هر هغه اسمان او ځمکه او څه چې په دې کې دي ټول د الله دي. نو وی دا هم د الله ده. وی دا د جرم خبره خو نه ده، دا دې ریشه وایي. خو دې دومره حد ته رسېدلی دی چې ده ته هر ځای کې چې کوم دی نو دی چې ګوري بس الله ورته ښکاري، بل څوک ورته ښکاري نه. په دې کائنات کې چې سم دي دا د هغه روحاني فیض دی، دا د هغه تزکیه نفس دی چې دی چې څه دم ګوري ده ته پکې الله ښکاري. نو دی تاسو ته هغه حقیقي خبره کوي چې الله وی له ما فی السماوات والارض وما بینهما، د ځمکه اسمان او څه چې په دې کې دي ټول د الله دي. نو په دې وجه باندې د ده نه عارضي مالک د ده ذهن ته نه راځي، دی د حقیقي مالک خبره کوي. وی دا چپړه زما ده در اغستې را، لیکن چونکې زم د الله بنده یم، دیم د الله بنده دی، کائنات هم د الله دي. نو په دې وجه باندې دله د عارضي او د مجازي خوند نه ورکوي، دی هغه اصلي او حقیقي بیانوي. او مونږ تاسو ټول چې کوم دي وی مونږ حقیقت ته رسېدلي یو. زمونږ په ذهن کې دا کم ځای راځي؟ زمونږ په ذهن کې هو عارضي او مادي خبرې راځي.
لکه څنګه چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې محمد بن عروه رحمه الله دا د یمن گورنر شو. نه گورنر چې به یو ځای ته تنه غلبه چې کوم دین هغه فرمان ورکو او بل اول نه خلک راغونډ کله څنګه چې سیاسي پارټي والوزي او بیا خلکو د عوامو ته تقریر کوي زبدا کوم ډېر لوی وي نه خلک ودره وته چیر دا یمن ته گورنر راغی چې دی به موږ ته نن سوي خلک چې نه هغه د صرف یو خبره وکړه وته وی اے د یمن خلکو ووره وی دا یو سورلې میزان سره راوستي دا یو سورلې به واپس بوزم بس روان شو خلک اریان شي دا لسنګ سړی دی نوري ایسم وته ونه بس دکې وته وی په یو سورلې راغلم په یو سورلې بزم او یا شپږ کاله وکاله دور چې داغه برابر شو عمر رضی الله عنه د التر بل خالګو روان شي خلک وته بیا راوړ شي چې گورنر سي بسوي دی به زمونږ نه خفای که زمونږ نه به خوشحالي او داسې وخت یې تیر کو چې خلکو ورپسې جړل په یمن کې یو انسان داسې نه و چې دا حقوق والی شي خلک ورته راغونډ شي دی به نن سوي هغه ورته بیا یو خبره وکړه وی ما تاسو سره وعده کړې ده چې په یو سورلې راغلم په یو بزم ودا زما هغه سورلې دا وی زه لاړم بس لاړم هغه خلکو ورپسې چغې سورې والې جړلې نه جاګیر جوړ کو نه بنگلې جوړې کړې نه بیلنس جوړ کو او نه سورلې بدل شو اک خبره کړې و یو خبره کړې و الله باګوي د نیکانو خلکو سنه خدا او عامل الصالحات واحبطوا نیک عمل او د الله پاک واحبطوا د الله پاک تعاجزي الى ربهم واحبطوا الى ربهم الله پاک تعاجزي نو اولئک اصحاب الجنه دک چرتيان او مقصدم جنت ته خود جنت د پاره جنت آسان هم دی او ګران هم دی آسان پدې دی چې الله پاک دله وس ور کړی دی د جنت د غټلو په جنت غټلو باندې پیسې نه لګي الله پاک بدانه دی ویلي دور بیلنس داخل کا نه بس استا سوسی هغه وکا استا زکات ورکول شي زکات ورکا ته زکات نشي ورکولې منځونه کوا الله وی جنت د لزر کوم جنت د پاره ما قیمت هغه صرف او صرف ستا تقوا او ستا چې کم دینو برداشت او ستا طاقت یې دی الله فاګوي مثل الفریقین دغه دوه ډلې چې ما بیان کړ چې سوار لس قسمه الله وی دغه سوار لس قسمه خلق چې وو چې دی کی کوالټي د دوزخ وي او دا سلور قسمه خلق چې دی په دی کی کوالټي د جنت دي د دې مثال کل اعما والاسم پشان دړوند او د کون دی د کافر مثال دړوند او د کون دی دین حق اوري حق ویني او نه حق اوري بس دې مادي دنیا کې لګیا دی دین اور ایس نه ویني دی خپل ظاهري فائدې ته ګوري اگر چې هغه مختصری والسمی والبصير والسمیع او د لیدونکي او د اوریدونکي د مسلمان چې د اخیری سلور کوالټي دی بګي دی لیدونکي دی د چې دنیا کې کما سکن او کله زمونږ په بل رسکلو دی وای چې سکه دوره مزیدار ده نو کدا ماته مستقل شي ملو شو سور زبردست وي دی هغه سوچ کوي والسمیع نو د هغه لپاره چې د کومو سيزونو ضرورت دي هغه سيزونه دی اوري باغې باندې عمل کوي الله وی هل یستویان مساله د دې مثال برابر دي شي هیڅ چری دي شي برابر دي یو وډون دی بل کون دی وډون د کون دواړه دی او بل موریدون کې دی هم لیدون کې دی افلا تتذکرون نصیحت نه لې چې ځان له تیاریو کې ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين مونږ نوح عليه السلام هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم استا په شان خپل قوم ته لګلو شیرون کې وخکارا الله تعبدوا الا الله او دی ویلو چې دا یو الله عبادت کوي لکه څنګه چې ته اني لكم نذير مبين اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم زي عليكم پتا سبحانه د عذاب يوم الیم دردناک نه فقال الملأ الذين كفروا من قومه هغه ته ویلو حضور لکه څنګه چې تا د مکی والا وی ته یتیمه ستاسو سدي ته زمونږ نه پس باندې افضل هغه ته خپل قوم ویلو چې ما نراک الا بشر مثلنا زمونږ پشان انساني سیوا کار درکې نشته و ما نراک اتبعك او مونږ خوستا په روکار وینو الا الذين هاغه کسان هم ارازلنا بادي الرأي چې به مونږ کمزوري دي مالی له سره افرادی له سره او پرای کې بادي الرأي څوک مشوره کې نه شاملې څوک د مشوره ضروری نه غني وما نرى لكم علينا من فضل او ته هم زمونږ نه پس کې اوچت نه ولې د دنیا خلک اوچت څه دوی نه د خاندان نه د بچي او دغه دواړه په ځای باندې پریدو کو باندې کې اوچته مالی له سره کمزوري
نه د جایداد شته بینک بیلنس دی نشته او لوی لوی خبرې کې نو بل نظنکم کاذبین زمونږ په دا تا ګمان دی چې ته دروغ وایې دا ته چې سوی حضور لکه څنګه چې ستا دپاره دي قسمه قسم القابات کتلي دي دقه دي د نوح علیه السلام دپاره هم کتلي دي بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشک هغه کسان چې ایمان یې راوړ دی او نیک عمل کوي احبطوا الى ربهم او خپل رب ته عاجزي کوي اولئک اصحاب الجنه دک جنتیان دي هم فيها خالدون جنت کې به همیشه مثل الفریقین مثال لري دواړه ډلو کله اعمى والاسم پشان دړون او د کون دی ول بصویر د لیدون کې دی وسميع او د اوریدون کې دی هل یستویان مثلا آیا دا مثال برابرې دي شي افلا تذکرون لکه نصیحت والے ولقد ارسلنا نوحا الى قومه نوح علیہ السلام لګل خپل قوم ته انی لکم نذیر مبین ویلی هغه بشک زیرون کې مخکارا الله تعبدوا الا الله عبادت بنکوي خدای یو الله انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم زیریګم پتا سبحانه د عذاب درز دردناک نه فقال الملأ الذين كفروا من قومه پس اویل سردارانو چې کافران شو د قوم دا غنما نراک مونږ نه وینو الا بشرا مثلنا خو زمونږ په شان انساني و ما نراک مونږ نه محسوسو اتبع کتابدار سا الا الذين هم ارازلنا مگر هغه کسان چې غریبانان دی بادي الرأي سو کې رائے کې نه شامل یو ما نرا لكم علينا من فضل او تم زمونږ نه پس کې سیوا نه بل نظنکم کاذبین بلکې زمونږ پتا باندې ګمان دي چې ته دروغ وې ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشک هغه کسان چې ایمان راوړي دي